دا یو ملګری دی سعود احمد چې داغه تعلق ته ذل ثوابي سره. داغه سوال دا دی چې نماز جنازه د سری د که جهري ده، یعنی بعض دفعه خلک عام طور باندې زمونږ په علاقو کې خو سری نماز جنازه کیږي، لیکن هغه وایي چې بعض ځینو کې مونږ لیدلی دي چې بعض خلک جهرن هم نماز جنازه پړاوي. آیا دا جایز دي که نه؟ جواب دا دی نماز جنازه کې چې کومې دعاګانې دي، درود دی، دا اولا اور بهتر دا دی چې د انسان په پټو ووایي. البته جهرن هم ویلی شي، جهرن هم ویلی شي، په جهر باندې هم ډېر دلایل دي، لیکن سر اولا دی اور افضل دی. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرمائی السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبير الأولى بأم القرآن مخافته. چې سنت دا دی چې نماز جنازه کې انسان سورة الفاتحه وي نو هغه دې په پټه ووایي، ثم يكبر ثلاثة بیا دې درې تکبیراتو کې والتسلیم عند الآخرة اور آخر کې د سلامو کې. نو دلته سرت سنت ویلې. امام نسائی جل 1 صفحہ 280 کی دا روایت نقل کړی دی. المحلہ جل 5 صفحہ 129، المجموع جل 5 صفحہ 33، شرح معانی الاثار جل 1 صفحہ نمبر 228. خلاصہ اور حاصل دا دی چې اولا اور بهتر دادی نمازی جنازه کې چې کومې دعاګانې دي یا سورة الفاتحه یا ثنا ده، پکار دا دی چې د سرن ویلی شي. ها کچا جهرن وی بطور د تعلیم نو دا جائز دی. والله تعالی اعلم بالصواب.